نن زمنګ ستاسو د اعلی حضرت امام اهل سنت په د عرس په حواله باندې د مجمع کې شرکت دا د الله تعالی کرم دی دغه فضل دی زمنګ ستاسو نیکبختی ده رب العالمین دی زمنګ ستاسو د حاضری خپل برګه کې قبول او منظور کړي د ستمبر میاشت د دې میاشتې د ختم نبوت سره ډېر زیات گہرا تعلق دی 7 ستمبر باندې چې کوم قادیانیان اقلیت کې ګرځېدلي وو هغه باندې د اسلام نه د خارجېدو متفقه فیصله چې زمونږه آئین او دستور کړی دا هغه په خپل یو تاریخی اقدام دی دغه یاد کې د پاکستان مسلمانان خصوصیت سره بطور تحدیث نعمت هر 7 ستمبر ډېر ګرم جوشي سره مناوي او د ستمبر چې کوم د سفر میاشت ده د اعلی حضرت امام اهل سنت مجدد دین و ملت د عرس تعلق هم دی نو دا دوانه چیزونه زمنګ د پاره په دې میش کې جمع دي یو مسله د ختم نبوت او بلا د اعلی حضرت د عرس زمانه وړاندې غنو علماء کرامو د خپل قیمتي آرا او اظهار کو اعلی حضرت چې کوم عظیم شخصیت ته او د عظیم نه عظیم تر شخصیت ته داغه چې کوم خدمات دي علمی خدمات دي هغه ډېر ظاهر دي بدقسمتی دادا چې اعلی حضرت چې کوم خدمات دي د اعلی حضرت چې کوم علمی جهادی مشن دی علمی تحقیقی مشن دی علمی تحقیقی تورسا د کتاب و سنت دفاع دا هغه بے اثر کولو د پاره هغه ختمولو د پاره د خلکو سترګو کې خاورې اچولو د پاره خلکو لا دوکې ورکولو د پاره د اهل سنت و جماعت بریلوی مسلمانانو خلاف قسم تهمتونه هغه بیانولی شي او زمونږ څومره چې د ملګري دي د ټولو ته معلوم ده تاسو چا څه چې ملاویږئ هغه به درته وایي بریلیان څوک دي چې کله مونځ کوي نو په صف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره ځای پرېږدي صف به بدر توي چې داغي په جمعاتونو کې 2 محراب وي یو محراب کې داغو د عقیده د چې حضور ودرېږي او د بل عقیده محراب کې د دې امام ودرېږي به بدر توي چې کله داغي مجلس وي جلسه وي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پر کرسی کې دي چې دې کې حضور علیه السلام راضي وکینی دا هم وایي چې د نبی اسلام نور منی خو بشری نه منی دا هم دی وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سه حاضر ناظر منی چې د الله سره برابر دی او دا خبري چې کله یو ماشوم زکه زمون اسلامی ملک دی چې کله ماشوم پیدا کیږي نو جمعات تزي سبق ویلې شي کني شي ویلې خو امام صاحب لذینو قاعده بغدادي نه چې کله هغه شروع کیږي داغه وخت کې دا خبرې کیږي به چې کله قران شریف وای به ورته دا خبره کوي د قران شریف ترجمه
ورته کمه کوي، خو دا خبره ورته زیاته کوي. دور حدیثه پورې دغه ناکارده چیزونه او الزامات په موږ باندې لګئی، خو حق دی. د الله د نبی مکرم محتشم صلی الله علیه وسلم مبارک ارشاد دی، الحق یعلو ولا یعلا، الاسلام یعلو ولا یعلا. حق غالب وي، مغلوب کیږي نه. اوس هم د ډېرو خلکو ذهن کې داسې دي چې دا خو بریلیان بریلیان څه دي؟ زړه عقیده، زوړ امام زړې تراوي. دین کې چې جدت نه مني، ګوره هر څه کې ترقي وي که نه. لومبې خلک دا ریډې به وي، خرونو باندې به سورېدل، پاسونو به سورېدل، ټانګې پکې راغلې، ترقي وشوه، سایکلې ورکې راغلې، د هغې نه ترقي وشوه، موټرسایکلې، موټرې، جازونه. دنیا کې ترقي مخ په وړاندې ده، لیکن دین کې ترقي شاته تلو کې ده. زوړ امام زړو تراویح باندې چې څوک پابند دی، دا درست مومن دی، درست مسلمان دی. دین کې چې نوې نوې چیز پیدا کوي نو دا په خطا باندې دی. دا بریلیان دا د مسلمانانو هغه ډله ده کم چې په دین کې جدت نه مني، دین کې قدامت پسند جماعت کم چې دی، په دنیا کې څوک چې یادېږي هغه بریلوي مسلمانان. د دین کې جدت نه مني، زوړ امام زړې تراوی مني. ستاسو چې څوک درته د ټولو نه د زیات عمر والا ملاویږي، د چا چې 80 کالی، 90 کالی، 100 کالی، هغې نه تپوس وکړئ او زموږ معمولات ورته ووایي، هغه به ها 100 کاله مخکې هم دا خبرې وي. نو 100 کاله مخکې چې کومې خبرې وي، 200 کاله مخکې کومې خبرې وي، هغه زموږ خبرې دي، هغه زموږ معمولات. بس دې ته بریلیان وایي، دا بریلیان.